تنبیه الغافلین کی امام ابو الحیث سمرقندی رحمه الله یو واقعه را ذکر کړی دا. فرمای حماد بن سلمہ رحمه الله دیوی ما یو ورځ ولیده چې یو کس غلام خرڅو په میله کې لګیاو بازار کې پخوا غلامان و به خرڅول نو یو غلام خرڅو او غلام چې چاو هغه مالک په یو خبره کوله وی به لیس فيه غیب الا انه نمام په دې کې بل څه عیب نشته د کې بل څه خو نشته صرف یو کار پکې چغل خور دی نو صوف ولا خو نه راځه چا غستنه یو کس د دې باوجود مو واغستا دی به ماته پکې کې څه نقصان راځي اې دی بیا غیش د کور ته بوته غلام ځان سره بوته چې اوسورو دې تیر شوي د خزه خاون خپل منځ کې ډیر کور جوړو کور برابر وو د خزه ته وی چې تا پته شته آقا چې دې ستا خاون دې پتا باندې دوی مخزه کوي نو ته یو خو دا خو ډیر غټ خطرناک خبره دی وکړه اوس پس کو او ینه بس غمجن کېږم ما سره علاج شته زه چل خیم ویسه چلی دی ودا شو کا چې د خپل خاون د ګیری یو وخت په چاړه کټ کا پدی باندې بز سحر حکم جادو په حکم او مسله به ختم شي خاون پړه کې د بل چا محبت دا به ختم شي پتا سره محبتي خزوی چې راشه کور می روانې دونه بچ کیږي دا خاون می کله ودشي چې غلې غونه بده یو چاړه باندې یو اختنا کټ کم کړ پدې کې سړي بس راغ دي خپل آقا ته دا پته شته د خدای د چا سره تعلق دی ته نه یو خوالو له بل څوک زی راځي او اراده کړه بیګاله تا وجني سکی تا بیګاله وجني خو ستا په ما باندې یقین نه راځي دا خبره ده زه خو چغل خور دا دګارم دغه څه وته چې په ما خو یقین نشته خدا سې وکړه چې طریقه ته خیم ته ځان د قصد وده کې بیګاله ته وینا چې تعالی علی کنه علی دا غیر اراده دا کړی دا ما ته پته لګېدلې هغه چې څنګه د ځان د قصد غلی کړی دی هغه به چاړه راغستې د ګیرې نه ولې یخته کټکو چې ما غلام له ورکه ما په دې به دم درود سحر مهرو کی جادو بس زما باندې دوی مخزرانی شي زما قربا آباد پادې شي روحن بنه شي اج څنګه ځان د قصد غلی کړو چاړه او د لنډ کړه لاس نه غستې دا او خزل قصه تمام کړی دا هغه وجلی چې هغه وجلی د غلام په منډه تللی دی دغه د آقا سرګنې کرا چې سیب السلام علیکم را ورسېد مداسې چلو شو او راغلی دي خاون ولا وجلی دي د خاون چې وجه د دې خلک لاړل د جنې د خاندان نه خلک وجل دا یو خاندان او دا خاندان دوانه په جګړه شو دوانو د خپل خاندانونو لاس وینځه نو عرض مې دا کو محترم دا تا دړنه د درد نه وېما مونږ دا بازي خبرې وړي ګڼو د یو خبره به یو لوړو د بل خبره بل لوړو دا د فساد لپاره وی کم که چې تا ته د بل خبره کوي نو دا خبره 100% ومنه چې دې بس تا خبره هغه ته خامخا وړي او دا هغه خبرې سره لږ مالګه مرچکې سیوا کي ا دې خبرې نه مالګه مرچکې سیوا کي ا دې سره خاندانونه خرابېږي دې سره نفرت جوړېږي ا دې سره د دې سره رشتې خرابېږي ا دې سره کلی خرابېږي محترم ا دې بیمارۍ نه د دې ګناه نه د دې مصیبت نه ځان وساتو